السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه دوستانو خی امید در رب نه ساتم چې تاسو به خیریت سره یې. الله خوشاله کا نن بیا ز تاسو ته د یو خیستا قصې سره مخاطب یم. قصه تاسو به بار بار اوریدلی د هارون رشید باچا. هارون رشید باچا ډیر رسیدل انسانو، ډیر په تقوا په بزرګۍ کې وړاندې شخصیتو، او د کمې علاقې و د بغداد د علاقې و. په بغداد علاقه کې به د اوسېدلو او باچایي وخت دی، یعنی سلطنت ورسره و. په دې کې یو عالم راغی هارون رشید باچا چې وکته چې زما ملاقات لا د یو خار نه یو عالم راغلی دی، خراسان نه یو عالم راغلی دی او زما ملاقات کول غواړي. نو هارون رشید باچا خپل دربار ته وغوښته، اول ته ورله ډېر لوی قدر او عزت او احترام وکړو. خو چې هر کله احترام د دې میلمه وکړو نو هسې د میلمه احترام پکار دی، ځکه چې د میلمه احترام الله کړی دی. نو چې کله د میلمه احترام موږ او تاسو وکړو نو الله پاک په دې ډېر زیات خوشحالیږي چې ای بنده تا د دې میلمه احترام وکړو. دا مې یاد ساتئ د یو میلمه سره یو کم سل رحمتونه راځي. نو هارون رشید باچا خو عالمو، ډیر جید عالمو او ډیر پرهیزګار او تقوادارو، خو هغه د دې میلمه احترام په دې بنا کړو چې هغه ته احادیث هم یادو، چې حدیث پاک کې راځي تاسو د میلمه ډیر احترام وکئ، اگر چې دا میلمه فاسق ولی نه، اگر چې دا میلمه کافر ولی نه، اگر چې دا میلمه غیر مسلمه ولی نه. نو د میلمه احترام په موږ او تاسو ډیر لازم دی. او بیا د عالم احترام و چې کم عالم په لاره تیریږي او احترامن هغه سلام واچئ نو تاله پکار دی چې وعلیکم السلام سره احترامن د عالم ته ودرېږه. دا یو د هغه احترام دی، ځکه علما دا د چا وارثان دي؟ دا د محبوب علیه السلام وارثان دي. او من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی وی چاله چې مې د دین علم ورکړی دی، د دین پویه مې ورکړې ده، نو دله مې ډېر لوی خیر کثیر ورکړ. نو دې باچا ورته ډېر احترام وساتلو. خو د دې عالم په زړه کې داسې یو غرور تکبر شان راغی چې یاره د وخت باچا دی، خو هغه زمانه په علم کې ډېر کم دی. دا یاد ساتئ، علم په خپل ځای فرض دی، خو چې ګورې غرور تکبر پکې را نشي، ځکه شیطان له الله ډېر لوی علم ورکړی و او الله ورته حکم هم وکړو. نو دې کې یو لفظ راځي، ابا انکار یې وکړو، واستکبرا تکبر یې وکړو. نو تکبر انسان له نه خایږي، تکبر یو الله لره خایږي. نو دې عالم تکبر غونتې وکړو، په دې زړه کې تکبر او لوی پیدا شوه چې ګوره زه عالم ما ځکه زما دومره احترام وکړو، زه عالم ما ځکه زما دومره قدر وکړو. نو هارون رشید باچا ورسره ملاقات کوي، باتچیت ورسره کوي، دی په خبرو کې داسې انداز وی، داسې الفاظ بیانوي چې یعنی کېدی شي زه دا کم الفاظ ویم په دې هارون رشید باچا نه پوهېږي. لکه دا بعضې سړی انګلیش وایي نو د هغه دا خیال نه شي چې دا نور پرې نه پوهېږي، خو چې خبرې م ورسره کوي نو لاس هم خوځوي، دا ولې م ورسره داسې کېږي، هېڅ پرابلم نشته. نه،
تا علم کړی دی دنیایي، خو ته الفاظ داسې وایه چې ساده الفاظ وایه چې ټول په هغه محفل کې پوه شي. نو دی عالم لم ساده الفاظ پکارو، د عربی لغات شروع کړه. چونکې هارون رشید بادشاه هغه په دې دغه باندې پوهېده، د په دې لغاتو باندې. په دې وخت کې یو بل میلمه راغی چې د هغه نوم دی بالول دانا. چونکې د ملنګۍ په جامه کې راغی، یعنی خاکساری کوله، ملنګي کوله، فقیری کوله. ما ته خلک ډېر وایي چې مولانا صاحب تاسو هم داسې لږ دغه کوئ او داسې. زه ورته وایم چې د الله بنده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور خلافت کې دی او د هغه کمیس ته 52 ټاکۍ ګنډل شوي وي. هغه کې دا غرور تکبر نه و چې زه د دې دومره 52 مربع میل بادشاهی ما خلیفه ما. هغه دا پروا نه ده کړې، خاکساري کړې ده. نو بیا چې کوم وخت کې راننوته بالول دانا، نو د ده جامه کمزورې وه. اوس الناس باللباس، خلک په لباس پسې دي. دا د لباس خبره خو نه ده. ټیک ده چې مفید طالبین هم لیکلي دي الناس باللباس. تاسو دا خلک چې دي مایله کېږي څه سره؟ جامې سره. ښایسته جامه وي، ښایسته جامه چې اچولي وي، پیزار یې ښایسته وي، سورلي ورسره ښایسته وي. نو هارون رشید باچا ناستی دی او بالول دانا کمزوري کپړو کې راغی. چې کله کمزورو کپړو کې راغی، نو دا باچا چې دی نو دا د عالم ته وایي چې ته ما سره نږدې کېنه. نږدې ورسره کېناستېدو. بالول دانا هغه راغی او خوا کې ورسره کېناستېدو. خبرې اوري، د عالم خبرې اوري، خو د عالم په زړه کې تکبر او غرور راغلی. نو بالول دانا داسې یو خبره وکړله. باچا ورته وایي چې جی تعارف کوي، دا جی زمونږ بالول دانا دی. ویل او پیژنمه. دا کپړو ته ولو کتل، ویل دا خو ډېر بېوقوف دی. یعنی لفظ د بېوقوفۍ استعمال که. نو دی بالول دانا نه پې ډېر قهر او غوسه وراله چې یاره داسې الفاظ. ویل او زه خو ستا په نظر کې بېوقوف یم، خو ته م راته کمزوری عالم ښکارې. علم دې کمتر دی، دومره علم دې نشته، په علم کې دې ډېره کمزوري ده. وایي که زما په علم کې کمزوري وي نو زه اوس په تا یو سوال کومه. بالول دانا ته وایي او هغه سوال که تا ما له حل که نو زه بس 1000 دینار یا هغه وخت سره اشرفی دا به انعام کې درکړم. ویل وایه سوال دې څه دی؟ په زړه ارمان مه پرېږده. نو دا عالم ورته وایي چې سوال مې دا دی، خو په غور سره یې واوره چې زه تا ته دا سوال کوم، هسې نه چې بیا وایې چې زه پرې پوه شوی نه یم. سوال داسې اوره چې زه لا حول ولا قوه. دا عالم ورته وایي چې سوال ښه غور سره واوره، فکر سره یې واوره. په دننه کمره کې یو ښځه ده، یو خاوند دی. یو ښځه ده، یو خاوند دی. او دغه ښځه او خاوند خپلو کې لګیا دي، خبرې اترې کوي. خو په دې کور کې بله کمره ده، په هغې کې یو د روجې والا دی، روجې ساتونکی دی، صایم دی، صایم روجې ساتلې ده. او ورسره په خوا کې یو کس دی چې هغه په نفلي عبادت باندې مصروف دی. اوس سوال خو عجیبه سوال دی چې یاره دننه ښځه او خاوند دي او ورسره خوا کې بل طرف ته یو صایم دی، یعنی روجهدار دی، او ورسره خوا کې
په عبادت باندې یو کس ولاړ دی نفلي عبادت کوي. سوال مې دا دی اوس په دې کې یو کس را ننوتو او دغه کس سره په دې سړي باندې دننه چې ښځه ورسره ده دا خپله ښځه دا طلاقه شوه او ورسره دې خوا کمره کې چې څوک په مانځه ولاړ دی د هغه مونځ هم مات شو. چا چې روژه ساتلې ده د هغې روژه ماته شوه. سوال مې دا دی اوس به بهلول دانه جواب ورکوي او که نه ورکوي؟ ورکولی شي که نه شي ورکولی، خو لیکن د باچا دا سولنې یقین دی چې بهلول دانه دا یو پیس دی. ښه څنګه چې قاري دوست محمد تاسو ته قیسې کوي که نه دقه رنګ بهلول دانه م یو پیس دی او په دغه پیس کې هغه ته پته وه علم الله ورکړی و. ښه داسې شخصیت و چې هغه له الله علم ورکړی و. ویل که چېرې دا سوال ستا حل شي ستا د زړه ارمان به پوره شي. باچا سلامت داسې حیران دی تعجب اخیستی دی او دا نور کسان وایي چې یاره خپلو کې چې بهلول دانه جواب به ورکړی شي او که ور به نه کړی شي، ټیک به ووایي او که غلط به ووایي. لیکن بهلول دانه دا ډېر ټرنګېدلی عالم و. ورته وایي صاحبه واوره ډېر په غرور او په تکبر کې دې دا خبره وکړه. سوال دې وکړو چې یو خوا ښځه ده او خاوند دی په یو کمره کې او په بل کمره کې یعنی صایم دی روجهدار دی او بل په نفلي عبادتو باندې اخته دی خپل عبادت کوي. اونکې سړی را ننوتو ښځې او خاوند خپلو کې نکاح ماته شوه تعلق ختم شو او دې خواته د صایم روجه ماته شوه هغه روجې نه ساتل کیږي او دې خواته د مونځګزار مونځ فاسد شو. دا به څه کیږي؟ دا څوک دی؟ نو بهلول دانه ډېر ښایسته جواب ورکوي او دا کتابونو لیکلي دي چې دا جواب یې څنګه ورکو. عجیبه جواب دی، تاسو یې م واورئ ډېر ښکلی جواب دی. وایي چې دا سړی را ننوتو او ښځه خاوند په کمره کې ناست دي دا د دې ښځې لومبنی خاوند و. دا یا ورک شوی یا افوا ګډه شوې ده چې د دې خاوند مړ شوی دی او دوی دواړه به نکاح کوي. خو قاضي دا فیصله کړې وه چې یو کس به ستاسو روژه ساتي او ستاسو په نوکرانو کې چې هر یو وي او یو به نفلي عبادت کوي. نو اله دا ستاسو نکاح به په دې شرط سره کیږي. نو چې کله شرط ته کېښودو چې دا شرایط به یې پکې لکه یو سړی ښځې ته وایي ته به پلانکي کره نه ځې او که لاړې په ما باندې په دریو طلاقو طلاق او دا پلانکي کره لاړه نو شرط موجود شو دا ښځه طلاقه شوه. دلته هم سړی حاضر شو شرط موجود شو نو د دې ښځې خاوند نکاح ماته شوه د مونځګزار مونځ مات شو او د دې روجهدار روجه فاسد شوه. نو د بهلول دانه ورته ویلې ویل اوس زما سوال ته م غوږ کېږده تا خو ډز وکړو په پنډزي باندې اوس زما پنډزي ته م غوږ کېږده چې زه څه ویمه. اوس دې سوال کوي او ویل خیر دی ما ته انعام هم مه راکوه او زه تا نه زه څه طلب کومه خو سوال زما م واوره. سوال داسې عجیبه سوال دی چې یو طرف ته دغه پراته دي ثمرات سرکه پرته ده او بل طرف ته شیریني پرته ده او د دې نه یو څیز داسې تیاریږي چې هغه د خوراک دپاره کیږي. دا دواړه به خپلو کې مکس کیږي خو په دې دوران کې چې کم وخت کې دوی دا دواړه څیزونه مکس کول نو ورکوټې شانې مږه د مړه ده. دا بهلول دانه ورته وایي چې دا مږه مړه ده آیا ای عالم صاحب دا مږه په دې شیرینۍ کې مړه شوې ده او که نه په سرکه کې مړه شوې ده. سوال د بهلول دانه څه عجیبه غوندې سوال دی.
پیچیده سوال دی خو دی خو علم سره تعلق ساتي آیا علم شته او که نشته دلته ورته بهلول دا نه ویلي چې ستا علم هم کمزوری دی بعضې سړي علم ډېر کمزوري خو اوچت اوچت کېږي او بعضې سړي له الله علم ورکړی هغه د دومره لویه سینه ورکړي وي نو چې علم وکوي نو د زده کوي خو سینه ورسره غټه ساتئ ښه ځکه چې دا علم یو خزانه ده خو دا خزانه تاسو نه څوک پټولی نه شي ګوره یو مالداره سړی دی اصله خزانه ده نو هغه به یریږي چې هسې نه غل راشي او زما نه غلا ونه کي دا خزانه رانه پټه نه کي دا یو او کله چې مالداره سړی پیسې خرج کوي نو ګوره یاد ساتئ دا کمیږي او عالم هغه چې خپل علم خرج کوي دا سیوا کېږي تدریس چې ورته ویلی شي چې کله انسان تدریس شروع کړي علم سره سره تدریس وکوي بیا یعنی بل ته سبق وښایي دا دین خور کوي نو عرض مې دا کولو خپلې خبرې له راځم چې بهلول دا نه کم سوال وکړو د دې جواب اوس عالم وایي چې یو خو مخکې خطا شو او که زه دې کې زه خطا شم نو دا خو ډېره د شرم او د افسوس خبره ده چې دومره لوی عالم یم دعوه مې د علم کړې ده باچا به څه وایي او دا صاحب به څه وایي بهلول دا نه به څه وایي چې یاره د خو دا دویم سوال دیم حل نه کړی شو نو څه ورته وایي چې لا ادري زه په دې پوهېږم نه لا ادري زه په دې باندې نه پوهېږم ګوره علم دپاره تاسو خو جي تنګ شوي نه یې که نه ښه نو واورئ دي علم دپاره به ډېر ټیم وباسي د اولا نه به شروع کې په بخاري باندې به ختمې نو هله به ته عالم جوړېږي او که نه ته وایې چې په یو شپه کې دې زه ملا شم نو راشئ د یوې شپې علم وګورئ باچا دی او خپل بچې شهزاده عالم ته کینئ ویل مولوي صاحب دا زما دوی په یو شپه کې عالم کا ملا تی جوړ کا هغه ورته ویل قربان بالکل په دواړو سترګو باچا سلامت ستا شهزاده بچې په یو شپه کې دله داسې ملا کم ویل داسې عالم یې کا چې زه به ګورې علماو ته اعلان کوم مناظرې دپاره به چیلنج ورکوم چې زما بچې هغه به تاسو سره مناظره کوي چونکې د یوې شپې علم دی نو یو شپه کې علم زده کول خو ډېره ګرانه ده ګرانه ده که نه جي ځکه چې علم زده کول دې لپاره به مسافري کې طلب به د علم چې کې نو ځان به مسافر کې او پردیسی به کې پردي وطن کې به اوسېږي هله به علم زده کې چونکې علم موږ او تاسو ته نن اسان شوی یم دی کور په کور کوڅه په کوڅه مدرسه د جینکو هم ده د هلکانو هم ده او دی په دې تدریس کېږي د قرآن پاک درسونه ویلی کېږي د حدیثو درسونه ویلی کېږي موږ او تاسو له پکار دي چې لږه توجه رجوع ورته وکړو لږ وخت ولږ وباسو ویل جي په یو شپه کې به یې داسې ملا کې ویل باچا سلامت داسې عالم تی دله جوړ کما چې ته تمام محله کې علاقه کې اعلان وکړه چې زما دا بچی عالم دی که څوک مناظره کول غواړئ نو زه چیلنج ورکوم چې زما بچی دا به څوک پړ نه کړي ویل ډېره ښه ده شپه نیمې ته ورسېده شهزاده مولوي صاحب ته وایي چې مولوي صاحب محترم زمونږ والد صاحب باچایۍ وخت کې دی په خپل عیش عشرت کې دی او بلکې زه د هغه یو بچی یم هسې نه چې زما نه ګورې عالم ته جوړ نه کړي او سبا مې پلار تا ته سزا درته در نه کړي ویل بچیه ښه په ارام سمله سهار ته لا ډېر ټیم دی خو چې کله سهار ته لږ وخت پاتې شو ویل بچیه پاسه نوجوانۍ کې ګیره غوړه که او ښه په خوشحالۍ باندې خدا یو دوه ټکي یاد کا لا نسلم لا
نسلم خو بچیا زه خو کمزوری ما ضعیفه ما ته په نوجوانۍ کې چې سار لدی پلار اعلان وکړي چې راشئ مناظره زما د بچي سره وکئ هر عالم ته وایه چې لا نسلم نو بس به کینی ویل استاد محترم بس زما زده شو ویل وایه نو هغه وایي لا نسلم لا نسلم دربار کې باچا سلامت ناست دی وزیر راغی ویل جی ستا بچی عالم شوی دی او علماو سره باس کول غواړي ویل اعلان وکړه چې زما بچی سره څوک هم مناظره کوي زما بچی ورته تیار دی یو عالم تپوس وکړي د یو سوال د فقه سوال یې وکړو دی ورته لا نسلم هغه عالم غلی کېناست بل را پاسېدو صرف نحوی سوال یې وکړو هغه ورته لا نسلم هغه هم کېنولو بل را پاسېده هغه هم یو سوال وکړو دی ورته لا نسلم هغه هم کېنولو ای دا ورکوټې چڼې خو پېژنئ که نه په تېرو ویډیو کې ما ویلي چې چڼې مڼې مه وایئ دا د علم طلب کوي طالب العلم دی فرشتې ورته وزرې خورئ ده دا ګوته داسې اوچته کړه چې جي زه یو سوال کوم زاړه کچڼیه ته بس یو سوال به دې صحیح زما بچي ښه عالمان کینول اچړی ورته ویې باچا سلامت واوره سوال مې دا دی ای شهزاده د یوې شپې والا عالمه واورئ زما سوال دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی ورته لا نسلم چړی ورته ګوته اوچته کړه ویل باچا سلامت عالمان راوغواړه دغه دی ناستې دي او د خپل عالم نه دې تپوس وکړه زوی د کافر شو باچا سلامت مخ راواړلو مولوي صاحب ته ویل زما زوی رښتیا کافر شو مولوي صاحب سر وخوځولو دا ژبه یې وخوځوله ویل او د یوې شپې والا عالم ډېر زر کافر کیږي ستا بچی اوس هم تکړه یو دوه درېو عالمانو سره خو یې بحث وکړو چې لا نسلم زه نه منم چڼي سوال سو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی به ویلی وی چې آمنا وصدقنا دی اواز وکړو چې لا نسلم زه دا کلمه نه منمه نو څوک چې کلمه نه مني دی کافر کېږي که نه کافر کېږي که نه نو تاسو ته ویم چې علم په یو شپه کې نه کېږي صیبه علم دپاره به وخت وباسو به انشاءالله رفتن په رفتن تاسو ته زه ښکلې ښکلې قیسې کومه د دې قیسې نه مې مطلب دا دی چې تاسو ذهنونه دا کولو شي چې علم په یو شپه کې نه یادېږي دا نه چې زما یو ریکارډینګ ویډیو تاسو وګورئ چې یاره قاري صاحب څه نه ورسره قیسې نورې مو ګورئ چې ما څه ویلي دي څه مې نه دي ویلي د دې نه عبرت واخلئ زما د ټلیفون نمبر دی 0312 83 4 83 53 او دا سبسکرایب کئ او بیا لایک کئ شیر یې کئ خلکو ته دنیا ته وښایئ چې قاري دوست محمد صاحب دا قیسې کوي مزاحیه قیسې هم کوي او د قرآن او د حدیث قیسې هغه موږ ته مخې تږدي او نور په ګوته نه پټېږي